انسان چې همیشه لپاره په اودس کې ګرځي او د یو اودس ما چې ضرورت د پیښ شنو فوراً دی هغې نه وروسته بل اودس کوي نو دا د انسان د رزق دروازه په انسان باندې پرانیزي. او تاسو ذهن ته به دا راځي چې دا خو یو مشکل کار دی، اودس خو خلک لمونځ ته نشي کولی او بیا په دې جمع کې د ماسپښین لمونځ اودس سړی وکړي نو ماسخوتن لمونځ پې ورعطف کوي، دا خو ډېر مشکل کار دی. نو دا مشکل هیڅ څیز نه دی خو عادت ګورې غواړي. ځکه تاسو کتلی یو انسان مزګزاره دی او دی مزد نه قضا کوي، نو بیا چې بانګ وایي نو پر انسان باندې څومره یو ثقالت غونته کي، د ده پړه باندې څومره یو بوج غونته کي. دی بازار کې روان دی، مثال په طور سودا دی کوي بل څه کوي نو دله څه خوند نه ورکوي، خو چې کله یې مونځ وکړي نو د دا هډوکي سپک شي، دله بلکل زړه سپک شي. بیا چې کوم دی نو دی داسې سپک سپک لګي، داسې اړنې بوج کم شي، ولې چې دی عادت د مونځ سره دی. همدغه شان کې یو انسان ځان همیشه د اودس سره عادت کي، نو بیا چې کله د دا اودس نه نو د ده په ذهن باندې به بوجي، د ته بیا تکلیف یې راسي، اړه باندې چې کوم دی یو بوج غونته کي، یو ثقل، یو درنوالی، د ده هله بیا زړه سپکېږي چې د کوم څیز سره دی عادت دی هغه کار وکړي. نو انسان عادت غواړي، هر یو څیز کې عادت غواړي. نو که یو انسان همیشه لپاره ځان د اودس سره عادت کي، نو بیا په غیر د اودس سره زندګي تېرول خوند نه ورکوي. نو دوام طهارت چې دی همیشه لپاره اودس کې اوسېدل دا د انسان رزق چې کوم دی نو سیوا کوي، د انسان په رزق کې توسع پیدا کوي، فراخي راولي.